د امیرالمؤمنین صاحب سره ملاقات، چونکې په دې ورځ باندې لږ بیروبارو کسان د تبریکۍ تلې راتلل کړه، نو بیا ما اجازه وغوښتل کړه، خو د هغوی فرمان دا و چې بیا به مجلس سره کوو. او مجلس نور جریان به څه وایو که نه چې دا څه خبرې سره وسولې، خو دغه خبره مو د هغه سره شریکه کړله، د امیرالمؤمنین صاحب سره دغه د مهاجرینو موضوع، دا د افغانانو وروڼو دا موضوع مو دغه سره شریک کړه. نو خیر دی مخکې هم د اوازه ګرځېدلې وه چې داسې امادګي ورته نیول سوې ده، خو دا د خپلې خولې شاغول ما یو کمیسیون ټاکلی دی د دې موضوع دپاره، ما یو کمیسیون ټاکلی دی. هغه کمیسیون کې تقریبا د امارت اکثریت دا وزارتونه پکې داخل دي، لکه داخله وزارت دی، خارجه وزارت دی، دفاع وزارت دی، کار و امور اجتماعي دی، صحت وزارت دی، زراعت وزارت دی. دا یو او په مشرۍ کې د حنفي صاحب چې هغه تاسو ته معلوم دي چې هغه اداري معین دی د ریاست الوزرا، دا کمیسیون د هغه په مشرۍ او په رهبرۍ کې تشکیل شوی. نو خپله که موږ وګورو د دې نامه څخه د تشکیله څخه هم دا معلومیږي چې دا د دې خلکو دپاره د دې افغاني وروڼو دپاره مکمله آمادګي هلته نیول شوې ده، فقط او فقط تر تورخم ور واوښتل. بیا به تاسو یو چا به درته ویلي هم یا به تاسو خپله تللي یاست که نه یاست تللي، دا سبا او بل سبا کې دا وروڼو ته یو 5 کسان راته ور واوړئ که نه، دې خوا چې راتلو بیا مو ولیدل که نه. نو هغه مجلس چې فارغه شو بیا ما ته وویل چې تاسو لاړ شئ هلته په کابل کې دا کسان دي لکه د مهاجرینو وزیر صاحب مولانا عبدالکبیر صاحب دی، هلته رئیس الوزرا دی حاجي ملا محمد حسن صاحب او خلیفه صاحب. نو بیا موږ د هغه سره هم دا ملاقاتونه وکړل، د عبدالکبیر مولوي صاحب سره هغه هم په همدغه شکل کې وویل، په همدغه شکل کې وویله چې آمادګي د هر نگاه څخه کم. دا کمیسیون ټاکل شوی دی، د دې کمیسیون په ځای کې 12 کمیټې دي، بیا په دې ولایتونو کې د دې وروڼو دپاره شهرکونه تشکیل شوي دي، تقریبا 46 که 48 دغنې شهرکونه ورته په نظر کې نیول شوي دي. اسکان موقت چې ورته وایي چې تر تورخم ور واوښتل، موټر ورته ولاړ دی، کیمپ ورته جوړ دی، د دې ځای څخه عباري هغه کیمپ ته رسوي. هلته د صحت دپاره، د خوراک دپاره، د اوبو دپاره، د څښاک دپاره، حتی د مخابرات وزارت یې ویلي دی چې دلته د سیم کارټ هم تاسو یو غم وخورئ که نه. نو هغو هم دا خبره وکړه چې دغه آمادګي دې وروڼو ته تر دغه حده پورې نیول شوې ده. انشاء الله تعالی هېڅ مشکل به هم دا خلک نه لري. دا مجلس د دې او کله چې رئیس الوزرا سره ملاقات و، نو هغه چې کومه آمادګي وښوله که نه، هغه رښتیا هم واقعیت دا دی چې هغه بیخي د شکر ځای وکړه. هغه ما دغو کسانو ته وویل مال چې کوم شی چې په کار کېږي، که د پیسو خبرې ولدي هغه وزر راغلي وه چې داسې کمپیوټران په کار دي، د مامورین انتخاب په کار دی، خیمې په کار دي که نه. نو ما ورته فقط و فقط ستاسو په غږ وي، پر ما به انشاءالله اجرا یې که نه. زه به دا عذر نه لرم که نه چې اوس د دې دپاره پیسې نشته یا دا شی نه پیدا کېږي، دا عذر به زما د خوا څخه انشاءالله تعالی چې نه وي که نه. نو په کامله توګه باندې دا آمادګي د دې افغاني وروڼو دپاره نیول شوې ده که نه، د تورخم هغه اړې ده. موږ هم غوښتل اصلي مهم ټکی دا وګڼه چې د دې وروڼو ته دغه د امارت چې کومه آمادګي نیول شوې ده، دا ورته ورسو چې د دې یو اندازه د تشویش دلته 45 کاله تېر شوي دي، 40 کاله تېر شوي دي، طبیعي خبره ده، یو اندازه تشویش به ورته یې ګڼم. خو که دې ته نظر وکړو چې د هغه ځای څخه چې موږ راتلو او دا راتلل مو د اسلام په خاطر باندې وه،
افغانانو دا یو شجاعت یو کارنامه یو ډیر توریالیتوب یو وکړي کنه چونکې په ملک ابتدا یې د خلقیانو او د پرچمیانو څخه وسوله کنه هغه راله او په دې ملک یې دا مخور خلک چې وکړه هغه د دې په اصطلاحاتو ولزمش ټارګیټ چې دی هغه ملا سید خان دی څوک دی مولا سید او خان دا واقعیت هم دی کنه هغه کسان چې ورک دي مشتس په خپل کلی کې کنه هغه بیا چانه ویل کوم کسان چې پر هغه باندې 15 کسان راټولېدل په 15 کسان د هغه خبره اوریدل منل کنه دای دې جامعې څخه ایستل بیا هغه د دې د خپل هغه د لینن نظام چې بیا عملی هم دا چې وکړه کنه روسان ته اجازه ورکړه چې راځي تاسو خبري اسکره مشران خو دلته ناسي کنه کشران ته بلانی مار روسان ته دعوت ورکړي ببر کارمل هغه دلته راغی دا ملک ټول تر خپل سلطې لاندې راوستي کړ په زور باندې کړ همدغه کسان وکړ همدا چې وس مهاجرین یادېږي کنه دا هم د دې په خاطر باندې کنه دی وجل نه جایداد یې نه دي ضبطاوه تجارت خانه نه پر بندوس خپل کاروبار کوا کچې د زراعت کشت و کشاورزي کولای شي هغه ته کوا کچې ته مغازه کوي دکان کوي هغه درته اجازه ده ولیکن داخل کو چې وخت چې زموږ دین په خطر کې دی موږ ماشومان چې غټان کیږي کنه هغه په دلینن په نظر باندې دا سوي هم د زموږ همسایه ملکونه دي چې په هغه کې هجرت او جهاد ونسو هم دغه څه سوال کنه د دې سوال په افغانان الحمدلله دا هغه مسلمان او با غیرت با شجاعت با همت با اسلام مسلمانان دي کنه چې دا برداشت نکړل تاسو تر سوري لاندې کومش طبيعي داسې په خره رواني خدا په هم پکار نه کله چې موږ تجارت رواني ته دې تجارت یې رسول تر مزګه یې رسول تر کور یې رسول تر ارزه یې رسول د دې په خاطر باندې دلته رااله داس خالی لا سره لکن الله تبارک وتعالى داسې یو کارساز ذات دی چې د مور په نس کې ماشوم ته ورسولای شي کله چې دنیا ته راوته کړه هغه ته بیا د بعضې خبرې اسانه دي کنه خو البته د انسان د مسلمان څخه دا غواړي چې دی به یو قدم پورته کوي یو د غیرت आवाज وکړي یو د غیرت او د دیانت قدم به پورته کوي فورا چې د اول قدم یې پورته کوي په دوم قدم کې د خدای تعالی جل جلاله کارسازي هغه بیا ورته رارسېدلې ده دا دې په دې بل کې الحمدلله ارڅ ورته آزاد و بیا خلکو ته کړ مهاجرینو ته کړ تعلیم ورته آزاد دا فرق نه کاوه کنه چې دا مکتب کې په دې اسکول کې په دې کالج کې په دې یونیورسيټي کې پاکستاني به سبق وایي کنه ولې افغاني به نه وایي دا بخښي کړو تجارت او مغازه مارکیټ هغه د دې په مخ باندې آزاد او الحمدلله بیمارستان او هسپتال دا د دې په مخ باندې آزاد دا څه ځای خدای کې دا شتاټو به ورکړي البته بل همت غیرت ادا دا د چا افغانان د چا د وژو بار نه دي ګرځېدلي چې یا سوال وکړي یا فقر وکړي یا په دې ځای کې چې کوم انصار دي نو بس رزق روزي د دې په لاس کې خپل مهنت وکړي کنه شابه معماري شروع کړ شابه دکانداري شروع کړ شابه خیاطي شروع کړ یو مسلک د مسلکونو وخت واخسي خپل حلال روزي دا ګټل تر روز کړ دا وسره کوم مشکل چې راغلي دي مشکل به نور څه الته مشکل وو که هم هغه روسي نظام یا هغه د خلقیانو د پرچمیانو نظام الته حاکم وای دلته دا مسله راغلی وای کنه نو بیا دا ډېر د مشکل د افسوس خبره دا ډېر د افسوس خبره اوس موږ راغلي د کفر او د کفري نظام څخه هغه اوس هم حاکم دی بیا په دې مابین کې د شل کال چې د امریکایانو نظام امریکایي نظام دا بدا وای کنه چې په دغه وخت کې کړه دې ملک دا فیصله کړې و چې ورته تاسو بدلی کړه مشکل راغلی دغه وسه نن خو کرشتیا سره وایي کړه دا زمينه د دې لپاره برابر ده چې په خپل یو تجربه ملاهم وصول کړه تر په خوا به مو د تجربه ډیره سوي کړه په ملکونو کې ګرځیدل د مالونو یو ځای بل ځای ته انتقالول
تجارت، زراعت، صنعت، په دې ټولو کې ستاسو نور بصیرت او بصارت مو نور الحمدلله زیات شو کنه. نن خو داسې یو فضا جوړه ده کنه، داسې نه چې زه د دې د څخه په حیثیت د یو مسؤل وایم کنه نو مبالغه کوم د ځان څخه. تاسو ورسئ په افغانستان کې مهم شی د یو ملک دپاره د امنیت دی. امنیت دا معنی کنه که څوک هر کار کوي که مځکه لري پټۍ لري هغه ښه په امنیت ترسره کولی شي. که څوک مغازه او مارکیټ دوکانداري کوي په ښه سړی، که څوک یو صنعت او پیشه لري که نه هغه په خپل د امن په فضا کې. ابراهیم علیه السلام چې کله د مکې مکرمې دپاره دعا کول رب اجعل هذا بلدا امنا، اولین شرط یې دا دی که چې د امنیت دپاره دعا کوي. امنیت راغلی دی که سربره امیر د دې وخت چې دی که نه هغه الحمدلله تاسو یې پېژنئ که نه هغه یو څوک به یاد شي که نه هغه شیخ الحدیث او شیخ القرآن دی الحمدلله. یعنی مطلب یې دا دی چې زموږ دلته کومه عقیده را سره ده هغه عقیده حاکمه ده چې کوم نظام موږ غوښتونکی وو د کوم نظام دپاره چې بېحده شهیدان ورکول سول چې موږ وایو چې روسانو په وخت کې تقریبا 1.5 میلیون یعنی 15 لکه کسان شهیدان ورکول سول کنه. دا هم د پولې او د پټي جنګ نه و، دا هم د دغه عقیدې او د اسلام او د کفر په مابین کې جګړه. بیا چې د امریکایانو سره دا ډغرې ووهل سولې کنه او الحمدلله د خدای تعالی جل جلاله په فضل او د همدغه افغانانو د بچانو په همتو په شجاعتو په مردانګۍ نو تاسو ولیدل کنه دا موږ تاسو مخکې خبره ده د مخکې تېره سوله کړل چې الحمدلله هغه ډېر په ضلالت باندې د دې ملک څخه ووتل کنه. هغه دلته زور ولیدی کنه، د هغو مړي وسوله کنه، د هغو ژوندي ونیول سول کنه، هغو معیوب سوله، د هغو جهازونه وویشتل سول، د هغو ټینکونه وویشتل سول کنه، بالاخره ووتل کنه. نو موږ هم داسې رضا غوښتی کنه چې دغسې اسلامي عقیده په دې ملک حاکم وي او اسلامي عنعنات او رواجات دای. هغه امیر هغه زموږ د خپل عقیدې سړی دا یې نه ګوري چې پښتون دی یا ازبک دی یا تاجک دی یا افغان دی یا بلوچ دی هر څوک شو کنه، خو دغه زما د عقیده به سړی وایي. هلته بیا موږ کولی شو چې د دوی په سرپرستۍ کې د دوی په رهبرۍ کې بیا دا وخت په دې ملک کې تېر کړو کنه، چې انفرادي تېرو کې اجتماعي که په دې دولت کې کار کوو که د دولت څخه پشئ بس الحمدلله. نو اوس خو دا زمینه ټولو افغانانو ته دا زمینه برابره ده چې په خپل ملک سرمایه گذاري کولی شي، په خپل ملک یو پیشه مخ ته وړلی شي او په خپل ملک ښه په امن او په امان باندې وخت تېرولی شي. دا خو کولی شي که نه. بس چې دا شی دی چې امنیت راغلی دی او د کار زمینه برابره ده، نو چې اول د خپل ملک څخه دې ته راړو کنه. دلته خدای تعالی جل جلاله دا کشتۍ د رزق او د روزي روانه کړه و چې هلته ولاړه کنه، هلته خو انشاءالله بیخي روانېدلی شي. بیا حنفي صاحب یو شي ته خاص توجه کړې ده لکه څنګه تجاران د تجارانو دپاره یو پارک صنعتي د دې د کارخانې د رسولو دپاره یو ښه مناسب ترین ځای هغه ورته په پام کې نیول شوی دی او همدغه افغانان وروڼه چې ولاړ دي ما د دغه تورخمه څخه بیا تر کیمپ پورې دغه موقت کیمپ چې دی که نه بیا په خپلو ولایتونو کې دوی ته توزیع د مځکې الحمدلله حکومت دی که نه، حکومت دی که نه، داسې نه دی چې شی په واسه نه دی که نه. ګرد افغانستان زموږ افغانستان ډېر پراخه منطقې لري که نه، پراخه منطقې لري که نه او الحمدلله اوبه لري. نو د هغه دپاره دا د مځکو توزیع حتی زما خیال په کونړ او په کوم ځای کې به په کونړ او په ننګرهار کې دا توزیع د مځکو د افغانانو ته دا شروع شوې ده که او په ټولو ولایتونو کې به انشاءالله العزیز دا کېږي. نو المهم دا دی چې د تشویش افغانانو ته باید تشویش نه وي او دا یو خبره ته رسول که نه تسلیت دپاره او بل چې ستاسو دپاره هلته کوم تصمیم نیول شوی کومه اداره تشکیل شوې ده که په هغه کې ما اکثریت د افغانستان د
وزارتونه چې راواخلې که نه د صحت پورې، د مخابراتو پورې، داخله، خارجه، دفاع، دا ټول وزارتونه په دې کې ټول متوجه دي که نه، ځکه د امیرالمؤمنین صاحب د خوا څخه خاص دې ته توجه ده که نه، او دې ته امر دی که نه چې تاسو دې خبرې ته خصوصي توجه کوئ. نو نور خلاصه یې دا ده که نه تشویش اول الله تبارک وتعالی زموږ مددګار دی. چې راغلو هم په یو نیت راغلو، چې ځو بیا به په یو نیت باندې ځو هلته انشاءالله خپل حلال روزي او د خپل ملک دا ملک په څوک رابادوي؟ روسان موږ نه پرېږدي. هغه وایي چې موږ ملک رابادوو، موږ دا ستا آبادي نه غواړو، داسې خرابه دي خو ته یې بخښنه. امریکایان نه پرېږدو، هغه وایي زه ملک آبادوم، زه د آبادۍ دپاره راغلی یم، زه داسې پیشرفته ملک یم که نه. خو بیا موږ ورته وایي چې موږ دا خرابه دا ستا تر آبادي زرواره خوښه ده که نه، ته دې نه یې که نه. بل د اخر چې روسان یې را جوړ نه کړي، خلقیات دې نه پرېږدو، او دا ښه کار کوو. یعنې دا کار مو د ستاینې وړ دی که نه، چې په روسان هم نه آبادو، په امریکایان هم نه آبادو، په اروپایانو په انګریزانو هم نه آبادو، دا مو ښه کار دی که نه. ولې دا چې اوس هم زه نه ورځم بیا هم نه آبادوم، په خپله هم کار نه کوم، بل هم نه ورپرېږدم که نه، دغه ځای کې فکر کوم چې څه لږ اشتباه به وي که. نو افغاني وروڼه چې دلته راغلي دي دغه پیغام د همدې شتېره څخه تاسو د خپل هلته خو مشران یاست، د خپلو کیمپونو ته ورسوئ. او حسن اتفاق دا دی، حسن اتفاق دا دی چې نن یو ډېر قوي هیئت، تاسو به شاید په جریان کې یاست ونه، نو یو څه د تیاري د لاسه جهاز د لارې څخه اسلام آباد ته اوس رسېدلي یا به رسېږي، او څه وایي چې دا موږ تشریفاتو موټر ورېږه تورخم ته، پر دې لار را روان دي. دغسې به یې ونه او که مبالغه کېدله غږ کوه که نه، د مبالغې مجلس نه دی، د حقایق به سره وایو که نه. ورسېدې دا هیئت تقریبا 14 که 15 کسان دي، او د امارت په سطحه را روان، لکه دا څنګه چې هلته کمیسیون ټاکل شوی دی که نه، دا وخت هم دغسې الحمدلله ښه وشن وخت دی چې را روان دی که نه. او په دې نورې موضوعات به سره مطرح کېږي که نه، خو اساسي ټکی به دغه وي. هغه چې راسي انشاءالله العزیز فایدې پکښې کې دي، یو میکانیزم، یو طرز العمل، یو طریقې کار، دا به سره جوړ شي که نه، یو کار چې په نظم په ترتیب باندې او د مشران پکښې کې دخیلي، باقي به انشاءالله العزیز د تشویش بیخي خبره نسه هېڅ شی نسه که نه. بس د تشویش خبره مثلا مطلب یې دا دی که نه چې تشویش خبره به نه وي که نه، بلکې چې ولاړ دي کوم کسان، زما امید دی خدای تعالی جل جلاله ته چې دا ووایي کاش یې 2 کاله پخوا راغلي وای که دې ملک ته ورسېدي، خپل ملک، خپل حکومت، خپل نظام، اگر چې دلته موږ ما ته وویل چې آزادانه شپې مو تېرې کړي دي که نه، موږ شکایت نه دي لرو که نه. البته خپل ملک چې خپل خاوره وي او خپل ملک وي او خپل حکومت وي، خپل اداره وي، د هغې خپل بېل دی. نو بس دغه پیغام موږ د دغه اشتیره څخه که نه د دغو افغانانو ورونو په توسط باندې چې دلته سپین ږیري راغلي دي، علما به پکښې کي او مشران د کلو پکښې کي دي، د دوی په توسط باندې دا پیغام موږ ټولو مهاجرو کیمپونو ته رسول غواړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بله خبره دا ده چې کوم خلک د پاکستان نه دي، د دې چې کورونه دي، کورونه دي، کارونه دي، د دې لپاره هغوی ډېر زیات پریشان دي. د دې لپاره تاسو د حکومت پاکستان ته دا چې هلته یې کورونه نشته، دا خبر تاسو چې هلته یې کورونه نشته، انشاءالله تعالی چې دا کومې کیمپونه چې دوی ورته جوړ کړي دي، او په هغه کیمپونو کې دوی ښه ازادانه پراخه ژوند کولی شي. بل هلته په دا کورو کلي کې بعضې داسې مالداره خلک دي، مالداره خلک دي، هغه پیشاپیش دا اعلان مخکې کړی دی که نه چې دا مهاجرین راسي
موږ د ځای په جوړولو کې مرسته ورسره کوو او که بل حال ځای لرو په هغه کې د دوی سکونت تر هغو چې د دوی خپل یو کارګر ولري او امید دی چې دا ټول عمارت ورسره کوي چې د دې ځای په موټرو کې انتقالوي بیا دلته داسې موقت چې کوم ځای دی هغه ورته کوي د خوراک شاک دپاره بیا د دغه ځای څخه نور کیمپونه دي چې شپږ څلوېښت اته څلوېښت د شهرکه په نظر کې نیول شوي دي هلته یې تېروي که نه امید دی چې په دې باره کې به هم دا مسلمانان هم تاجران الحمدلله تاجران څه که نه خپل عمارت اسلامي په دې کې په وخت سره کوي انشاءالله نو پوه شولې دا شهرکونه چې په نظر کې دي اوس یو څوک دی که خپله په وطن کې مالداره سړی دی نو هغه چې دغه ځای ته ورواوړي سره خپل ځای ته ځي دا چې دي دا شهرکونه چې په نظر کې ورته نیولي دي دلته اوسېږي که نه آزادانه اوسېږي که نه او انشاءالله د دوی دپاره د هر شي غم خوړل شوی دی که نه په آینده که بیا چې مځکه ورکړي که نه د مځکه چې ورکړي که نه دا مسلمانان او خپل حکومت د امارت اسلامي هغه تر خپل هدف پورې خپل وس ورسره شریکوي پاکستان کې چا جایدادونه دي چا دکانونه دي حکومت پاکستان مطلب هغې سره خبرې اترې شوي دي چې دا مطلب دا محفوظ پاتې شي موافقه کې یا اول خو موږ په دا حکومت باندې دا عقیده ده چې انشاءالله د اعمال به نه ضایع کېږي د اعمال بل دا هیئت چې راغلی دی دا هیئت چې راغلی دی که نه زموږ خو ما درته وویل مهم ټکی دا و چې دا مهاجرینو افغانان وروڼو ته دا پیغام ورسوو چې ستاسو لپاره دغه آمادګي تر دغه حده نیول شوې ده کوم هیئت چې راغلی دی که نه او میکانیزم به جوړوي که نه نو هغه په دغه باره کې جوړوي د چا به پر ده قرض باندې پر چا باندې به د ده قرض وي د ده به پر چا باندې قرض وي او دلته بې جایداد یو کارخانه به وي که نه په همدغه باندې به انشاءالله تعالی دواړه ملکونه یو اتفاق باندې یو طرز العمل یو میکانیزم جوړوي په هغه باندې عمل کېږي انشاءالله امید دی چې هېڅ شی به نه ضایع کېږي पाकिस्तान के तहत बगैर एसीसी कार्ड होल्डर्स खिलाफ ऑपरेशन जारी है तलक जबर बेदम लगी په پښتونخوا کې تر اوسه پورې تاسو ته داسې پته لګېدلې ده چې په پښتونخوا کې هم د ایسیسي کارډ هولډرز خلاف اپریشن شروع کېږي یو پوینټ په پام کې وساتئ چې دلته کې یو کیمپ جوړ کړی شوی دی او هغه د ډیوټیز لپاره جوړ کړی شوی دی یعنې کیمپ د وړاندې نه تیار شوی دی نو داسې ټینګه اندازه اخیستې شو چې په پښتونخوا کې هم بالجبر د بېدفتري چې کوم دی نو هغه په پایپلاین کرایه کېږي هغه زموږ ملګری شاهدالله صاحب هغه پرون چې دلته د یو مشر سره ملاقات کړی و هغه موږ ته ویل شوي دي د پولیسو مشر موږ ته ویل شوي چې په پښتونخوا کې تاسو دې کار ته لاس مامور شئ پرونۍ خبره چې رارسېدلې ده کیمپونه خو تقریبا داسې احصایه به دا وي چې که نه 80,000 کسان به هلته تللي به وي که نه او بس په دغه کیمپونو کې دي که نه که دوی خپل وطن ته ډېر کسان بیا د خپل وطن کې کار لري که نه هلته یو قریب و یو دوست لري که نه هغه یې دعوت ورکوي که نه راځي خپل کور ورسره نیمایي کوي خپل کور ورته اخلي که نه او که نه یې کوم کسان چې پاتې دي د هغه دپاره امارت اسلامي دغه شهرکونه یې د دغه دپاره جوړ کړي تر څو چې دغه کار جوړوي روان دي پاکستان کې تاسو ته د افغانستان کې ترتیبي مرکزونه دي دا وو څنګه دي او مطلب دا چې کومه تاسو په معنا ورته پاکستان کې دي اول د یو څو ادارو په هغه د هغه خصوصي اظهار کړی دی چې افغان چې کوم کډوال دي هغه سره مطلب میس ټریټمنټ متکیس اوس په دغه کمیسیون کې خپل متکیس داخل په دغه کمیسیون کې نه دی په دې کمیسیون کې داخله کې داخله وزارت خارجه وزارت او د مخابراتو د صحت وزارت کار امور اجتماعي شهرسازي دا ټول په کې داخل دي کنه ظاهر مخامخ خبر راځي
دا اول وهلات کې نه وي دا اول وهلات کې چې دا خلک دي دا خلک بیچارهګان خپل وایي سرویس کاله په تېر کړي دلته بعضې یو مرحله چې شروع کېږي دا اوله مرحله لږ ګرانه یې سخته وي که نه مشکلات غیر باندې خو انشاءالله تعالی د دغه مشکلاتو د حل لپاره بیا یو کار کېږي هغه حل به انشاءالله سره وکړي Ela tem a sua vida, você tira, você para se jogar. Ele se vê, tira, te botar no guarda, destra, você vai por energia. Já vai ficar mais que o gás de 3 era por energia. دا ورور یو خبره کوي چې د مهاجر لیر دی وخت کم دی که نه ما ته وویل چې دغه هیات نن راغلی دی نن څه رسېدلی دی څه په لار دی چې زموږ خپل موټران هلته مخې استقبال ته ورغلل تشریفات او مسؤلین دغه ځینې کار چې دی که نه هغه چې د پاکستان د حکومت سره شریکي د همدغه دپاره راغلی و دا یو قوي هیات راغلی دی الحمدلله په پراخه پیمانه باندې همدغه خبرې دغه میکانیزم طرز العمل هغو ته د مهاجرینو اوس د مرور وویل که څوک کارخانې لري څوک فابریکې لري صاحب جایداد اخیستې همدغه مسلې دې ورسره شریکوي انشاءالله تعالی امید دی د حل لار به راوځي حافظ صاحب تاسو وګورئ چې دلته د تعلیم ازادي وه دلته د هسپتال ازادي وه هر قسم ازادي افغانانو ته وه و تاسو دا تسلیم ورکړه چې هلته به هر قسم ازادي وي خو ډېره افغانان داسې ګڼي چې هلته د جینکو په تعلیم باندې بندیز دی او دلته هغه هلکان چې په پاکستاني نصاب دی هغه نصاب خو باندې نه نو دې حوالې سره برای راست سرداروں سرکیجی افغانان دی او د هغې جینکي حضرت دوه خبرې دي دا تعلیم خبره تاسو وایي کوم چې څومره چې هغه ضرورت دی فلحال لپاره د جنکو تعلیم به هم کېږي تر هر چا اسلام او مسلمانان تعلیم ته اول مرتبه ورکوي که نه موږ او ستاسو دین چې هغه 5 آیات اول نازل شوي دي اقرأ تلاوت وینا لوست وربك الذي اكرم اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم په دې 5 وړو آیاتونو کې تعلیم او قرائت لوست دا دوه وړ مکرر ذکر شوی دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا کم په دنیا کې یو تحول یو عالمي تحول راوستی کړ هم د تعلیم په زور باندې وکړ که څوک پیدا تر اصلي زور د تعلیم وکړ د تعلیم په آزادي البته هغه طرز تعلیم هغه کې بل شو وخت کېدای شو واخلي کنه اوس مثلا کوم چې ضرورت دی کنه همدا سالونه کې تاسو نه اساس دا زموږ د پاسپورت ورکولو ته دغه لیکره پاسپورت په دې کې زنانه او نارینه دواړه کار کوي همدغه سالونه کې تاسو نه اساس کنه د زنانه د لپاره زنانه کارمندان دي کنه د نارینه د لپاره نارمندان په عمومي په کونسلګرۍ کې چې د زنانه او کار راځي کنه زنانه پر کوم لار باندې راځي دا غي ته پښتنه کې هغه ورو زنانه مشرده شي خپل مقرر دي کنه دا رقم په پولیسو کې لري دا رقم په صحت خدای کې بخښ کې لري کنه دا خو سرور په الحال شلو دي کنه نو دا یو چې دا تعلیم خبره تاسو وکړه موږ دا خلک واپس کیږي خبره طریقو زیات خلک په دې فکر دي چې موږ ته بدل کې تعلیم د موږ سره باندې هغه زنانه دي او هغه ماشومان چې هغه لږه دي بدل دا یو ډېر غټه خبره څوک وګړي کوم په دې لپاره عبارت وله دا به ان شاء الله تعالی دغه تشویش وي امره پسې د ډیر حد پورې وسم هغه عملی کار کې چې کم زنانه په کار دي هغه ستا او دغه د پاره تصمیم ان شاء الله نیول کې دا تشویش دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.